ایمان بساتی په غیبو باندې. اوس غیب چاته وي؟ ایمان د مشاهدی خو معتبر نه، ځکه موږ او تاسو په تعریف کې وي چې په خپلو سترګو د یو څیز ولیدو نو هغې ته بیا ایمان نه وي. ښه نو دا غیب چاته وي؟ غیب هغه څیزونه چې هغه په اسبابو سره په واسطو سره معلومیږي، بغیر اسباب او بغیر واسطې نه معلومیږي. هغې ته غیب وایي. پیغمبر علیه السلام ته قرآن کریم میلو شو. الله رب العالمین ورته مختلف احوال وښودل. هغه غیب نه دي، ځکه چې هغه په واسطې د وحی سره وښودل شو. غیب څه ته وایي؟ چې په واسطې باندې نه حاصلېږي. نو دلته خو پیغمبر علیه السلام ټول شریعت په واسطې د جبریل علیه السلام سره زده کړی دی. الله رب العالمین ښودلی دی، خو په څه سره؟ په وحی سره. اوس د الله رب العالمین صفات دي، د الله رب العالمین کلام قرآن دی، تقدیر دی، جنت دی، دوزخ دی، داغی مختلف احوال دی، قیامت دی، فرشتی دی، آسمانی کتابون دی، پیغمبران دی. نو دا خو موږ ته معلوم نه دي، موږ لیدلی نه دي، موږ ته معلوم نه دي. نو که موږ په ایمان ساتو نو دا په غیبو باندې، ځکه دا نه په حواسو سره معلومیږي. حواس خمسه ظاهره، قوت باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، نه دا په عقل سره معلومیږي. نو په عقل سره، په حواس خمسه ظاهره سره، دین علاوه په بلې کومې واسطې سره دا موږ ته موږ په خپله نشو حاصلولی. په عقل سره، په حواس خمسه ظاهره سره. ښه نو دا چا بیان کړي دي؟ پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي. نو پیغمبر علیه السلام په خپله لیدلی دي که پیغمبر علیه السلام ته څنګه ښودلی شوي دي؟ الله پاک ښودلی دي. نو چې الله پاک وښودل، نبی علیه السلام ته اطلاع علی الغیب یا انباء الغیب یا اظهار الغیب، د غیب خبرداری، په غیب باندې علم، په غیب باندې خبر د الله ورکو. چې الله پاک په غیب خبر ورکو، دې ته علم غیب نه ویل کېږي، دې ته اخبار الغیب، انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب ویل کېږي. او علم غیب چې وي دا د چا نه زده کېږي نه، نو نبی علیه السلام خو د الله نه زده کړي. علم غیب خدای چې پای کې یو ذرم پټه نه وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو ډېر څیزونه پټو. ولې چې په بیبي باندې تهمت ولګېد. ام المؤمنین زمونږ د مسلمانانو مور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها باندې د منافقانو مشر د زنا تهمت ولګو په غزوه بنی مستلق کې. یوې میاشت پورې نبی علیه السلام خبر نه دی. نو که علم غیب ورته وي، نو نبی علیه السلام به بیا پوه چې دا منافق دروغجن دي، هسې الزام لګولی. نو د غیب علم دا پیغمبر علیه السلام ته نشته، ځکه علم غیب چې وي نو دا ذاتي وي، د چا نه زده شوي نه وي. او نبی علیه السلام خو ټول دین د الله نه زده کړی دی، ټول قرآن د الله نه زده کړی دی، ټول شریعت د الله نه زده کړی دی. نو علم غیب نبی علیه السلام ته نو، علم غیب په مخلوق کې چاته نشته. ځکه تاسو ته مو وی غیب دی ته وي چې په واسطو باندې نه زده کېږي. نو پیغمبر علیه السلام په ټول ارزه په واسطو زده کړي، یا الله نه زده کړي دي، یا د جبریل علیه السلام په واسطې ده الله پاک نه زده کړي دي.
خو بیا هم زده شوي د الله نه دي علم غیب نشو. نو د غیب خبر چاته دی؟ نو په دې ځای کې د موږ د مسلمانانو ایمان دی چې د غیب علم یو الله ته دی. د غیب په علم باندې د الله نه علاوه هیڅوک نه دی پوی. دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی. او که څوک انسانان داسې وي چې هغوی د غیب علم الله نه علاوه بل چا د پاره ثابتوي، نو دا سړی مسلمان نه دی. مسلمانان څه پیژني چې په سترګو ویني هغه وویني، څوک ورته ووایي چا نه واوري نو هغې باندې پوهېږي، نو په خپله خدای پسې نه پوهېږي. او د غیب خبر دا صرف الله پاک په علم کې وي، بندگان په هغې نه پوهېږي. کوم انسان چې وایي چې علم غیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاصل دی، لکه زمونږ ستاسو په دې وطن کې یوه ډله د هغې ته بریلیان وایي. بریلیانو چا سپین پټکي په سر کړي، په منځ کې د تیلې او د غمو هغه ټوپې بندې کړي، داسې وي لکه د ټرک ټیر. او یا د پنجاب خیرن مرداران بریلیان، چا شین پټکی والی او چا خړ پټکی والی او چا سور پټکی والی، دا د یو ډن خطه ده. که زمونږ د سرحد بریلیان دی او که د پنجاب او د سند او د کراچۍ بریلیان دی، ډن یو دی. سرحد کې د دې مشر د باړی پیر سیف الرحمن چې باړی ورانه کړو، بیا لاهور ته وتښتېدو او په خپل راغلی د افغانستان کې ناران خلک و، د ده ځای پکې نه و، نو پاکستان ته را وتښتېدو. پاکستان کې خو ځای بیا وي دلته خو هر قسم مال میلاویږي. نو د باړی پیر صاحب پکې دلته جادوګري شروع کړه، نو خلک یې ځان سره ډېر ملګري کړل. نو بیا خلک په شر او فساد کې د باړی پیر صاحب او منیر شاکر صاحب واچول، خلک جنگېدل. منیر شاکر صاحب ته په یوه تښتېدو، د باړی پیر صاحب ته بل طرف وتښتېدو، او خلکو خپل منځ کې یو بل مړه کول، ډېر وخته پورې خلک یو بل مړه کړل. نو د دې باړی پیر صاحب د جماعت نوم بریلیان دی، اگر چې دی ځان ته سیفیان وي، دی باړی پیر ته نسبت کې پیر سیف الرحمن، خو د دې باړی پیر د ملګرو عقیده او د پنجاب د بریلیانو د احمد رضا خان بریلوي د جماعت عقیده د علم غیب ده. او علم غیب عقیده ساتل د مخلوق د پاره دا کفر دی، شرک دی. علم غیب صرف الله پاک ته حاصل. د دې وجنا د دې بریلیانو سره نکاح کول ناجایز دي. بریلیان دا شیر پټکو والی دا په جماعتونو کې چې ګډاګانې کوي، زمونږ استادو په دې علاقه کې د شکور جان استاد وته وي بریلی، دا د طاهر قادری سره دی. نو د دې بریلیانو جماعت سره نکاح کول ناجایز دي، ځکه دې عقیده په عقاید او باطلو کې یو عقیده د علم غیب ته مخلوق د پاره ثابت دی. علم غیب صرف الله د پاره ثابت دی، څوک چې مخلوق د پاره ثابت دی مسلمان نه دی. دلیل پیډه زیات دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین په خپل فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی پاک فرمایي، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام، لا اقول لكم زنویم تاسوتا عندي خزائن الله چه زما سرد اللہ پا خزانی دی، ولا اعلم الغیب او زنویم تاستا چه ما سرد غیب علم دی. دا غیب علم ما سر نشتا، تاستا ما ندی ویلی چه ما سرد غیب علم شتا.
نو نبی علیہ السلام فرمای ما سره د غیب علم نشته او بریلیان وی ور سره شتا نو الله وی نشته بریلیان وی شتا پیغمبر علیہ السلام وی نشته بریلیان وی شتا نو موږ به د چا منو د الله منو که د دې بریلیانو ومنو دا د جمعې په شپه چې به دې جوماتونو کې ګډاګانې او دا پیرې شروع کړي جومات کې چورلي وي جماعت کې تاویږي پټکې تی والوزي ټوپې تی والوزي او په جماعت کې او میله جوړه کړي او بیا چې د ربیع الاول میاشت راشي نو بیا جماعت نه ناوې جوړه کړي ګلونه وي او هارونه وي او سیري وي او جماعت داسې ته به نعوذ بالله د جماعت واده دی او بیا چې کله ربیع الاول شپه راشي نو جماعت داسې وي ته به چې خدای پاک نو پېښور کې غټه میله د هغه په جماعت کې نو نبی علیہ السلام فرمائی چې ما سره د غیب علم نشته قرآن کریم کې الله پاک فرمائی چې نبی علیہ السلام سره د غیب علم نشته او بریلیان وشتا نو موږ وی بریلیان استاسو خبره ټیک نه ده د قرآن او د پیغمبر علیہ السلام خبره صحیح ده نو د غیب علم یو الله تعالی علم غیب د پاره درې شرطونه دي اولنی شرط علم غیب اغا علم طوی چه اغا ذاتی وی علم غیب ذاتی وی نبی علیہ السلام تنشتا ذکر نبی علیہ السلام طول جن عطوائی دی نو علم غیب ورطرکم ملوش نبی علیہ السلام کو پخپل مخلوق تی اللہ پیدا کردی دی نو چه پخپل وجود کے اللہ تا محتاج شو نو پخپل علم کے پر طریق اولا سر اللہ پاک تا محتاج شو نو اولنی شرطم در نبی علیہ السلام پا علم کی نشتا دویم اول علم غیب بذاتی وی دویم علم غیب دا بمحیط وی محیط دا چنبا مخلوق کی دا ابتدان تر دا انتہا پوری سوی دا طول بدیر آگیر کری وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا معلومات نو چی دا آدم علیہ السلام پا وقت کی حال سمجھو قیامت حال احوال خواتنه دی معلوم چی قیامت بکلی تردی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې د خیبر په غزا کی یو یهودی د زهر غوخ خوری داغی علمم نبی علیہ السلام تنشته چی دا زهر پکی دی خلقو گٹ کری دی او زو دا ملگری بے نخرو تردی چی نبی علیہ السلام یو صحابی باغ موقع باندې د زهر د دی غوخ خولل شهیدم شو نو که دا غیب علم ورتوی نبی علیہ السلام دی صحابو تا ولی نبی چه دا غوخه مخوری پا دی که زهر دی وفات بشی نو اول شرط ذاتی دویم محیط او دریم علم غیب دا پارا دریم شرط داری چه دا با کولی وی سمر اجزاوی اغا طول اجزابا دا دی علم غیب لاند داخل وی پا مخلوق کے بدا سے سنکی گی چی علم غیب والا ذات تا معلوم نی حالان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر سیزن معلوم نو لکا مثال دا مدینی منورین جی یہودیان و قبیلہ بنو نظیر شڑلا پس وجہ او شڑلا چی دی بنو نظیر قبیلی دا بنو قریظہ سڑی قتل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلی دا پارا ورقی نو نبی علیہ السلام یو دیوال سر اخوا کی کینا سا صحابہ ملگری ورسر دی یہودیانو فیصلہ اکڑا چی دا دیوال دا برن پیو غٹ کان را اغرزو نبی علیہ السلام شہید کو نو نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام راغی چی دا غط سڑی برخیجی او پتاسو باندکان را اغرزی لہذا تاسو لارشی نو کہ نبی علیہ السلام تا دا معلوم ہوا چی دی ما باندکان را اغرزی او دی زما دا قتل لپارا منصوبہ جوڑا کردی دا نو نبی علیہ السلام بیا ولی راکتا علم غیب و تنشتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا علم غیب وی یو پیرا یو جماعت والا خلق کرال نبی علیہ السلام نے او یا قاریان بوتلل چمونگ لی جیرا کا منگ بحال تا زان سربوز و دی بزمون خلقو تصبقو نخی
او یا واړه قاریان هغه خلکو شهیدان کړل. نو که نبی علیہ السلام ته د غیب علم وی نو دا صحابه به نه ورکول کنه ورته به ویلو ظالمانو تاسو زما ملګری شهیدان کوي دا مه بوځئ نو ولې ورکړل؟ علم غیب نبی علیہ السلام ته نشتا، پیغمبرانو ته علم غیب نشتا، صحابو ته غیب علم نشتا. د غیب علم چا سره دی؟ صرف یو الله. قیامت کله دی چاته معلوم دی؟ الله. خلق بکله مړه کیږي چاته معلوم دی؟ الله. باران بکله کیږي الله ته معلوم دی. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. الله ته معلوم دی قیامت بکله، الله ته معلوم دی باران بکله کیږي، الله ته معلوم دی چې د انسان بچي به څنګه پیدا کیږي، الله ته معلوم دی چې انسان به وفات کیږي په کوم ځای. دا ټول معلوم چاته؟ صرف الله ته. نو د غیب علم دا صرف د چا دپاره دی؟ الله دپاره. نو بریلیان په دې مسله کې غلط دي. الحمدلله منګه تعلق د اهل سنت والجماعه سره او په اهل سنت والجماعه کې زمونږ تعلق د علماء دیوبند سره دی او په څلور مذهبونو کې زمونږ مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. نو په دې کې نه الحاد چلیږي او نه پکې بدعات چلیږي. او د مسلمان شان بداوی چې کومه مسله په دین کې وي دی به منی نه، چې په دین کې وي دی به انکار نه کوي، او چې په دین کې نه څوک روباسي نو دی به نه مني. مسلمان وی دی ته چې دین کې وي منی به، نو که څوک انکار دی به دا انکار دی غلط، او که په دین کې نه څوک د ځان نه پکې جوړي نو مسلمان شان بداوی چې وتی سي به دا کار دی غلط دی دین کې نشته. چې دین کې وي منی به، چې دین کې نی نو نه به مني. که د ځانه چا جوړو دی به په انکار کوي، که د دین د مسلې نه انکار کو الحاد نو بیا هم په مسلمان تردید کې چې دا کار دی غلط دی. مسلمان ایمان به پس باندې ایمان به بالغیب. پدې دې کې یو مسله ذهن کې یاد وساتئ. منکرین حدیث داسې یو ډله ده چې حدیثونه نه مني. زمونږ استاد په دې وطن کې د هغې اوسنی مشر منیر شاکر دی. هغه کوک په کول چې لکه د جنګېدلي غوی په شان په سر کړي. هغه سړی منیر شاکر سے دا د منکرین حدیث مشرانو کې دوست او د دې منکرین حدیث مشرانو کې یو سړی مړ شوی د هغه نوم احمد سعید چترولګړي د پنځپیرانو مولا خو بیا هغې پسې خبرو کې دی جماعت وویست، یا د پنځپیرانو مولا دی منیر شاکر چې دی پسې خبرو کې دی د جماعت وویستو. حقیقت کې منکر حدیث دی دا. نو په دې ځای کې دا منکرین حدیث اعتراضات کوي. زمونږ د مسلمانانو ایمان دا دی چې فرشتې شته. منکر حدیث وی فرشتې نشته ولې موږ ته نه ښکاري. نو موږ دې له دوه قسمه جواب ورکړو. یو جواب نقلی ورکړو او بل جواب عقلی ورکړو. نقلی داسې ورکو چې ګور الله پاک وي چې فرشتې شته نو ویې منئ فرشتې شته بالکل. عقلی جواب داسې ورکو چې دلیل الزامي په صورت په دنیا کې ډېر څیزونه تا ته ښکاري نو تی منې، تا ته ښکاري نه په نظر درته نه راځي. لکه مثال د ګاډي په ډیټیر کې چې خلک دا هوا کله اچوي نو دا هوا په نظر نه راځي، او د ګاډي ډېر ښه مزیدار د هوا نه ډک شو خلک پکې ګرځي نو ګوره په نظر نه راځي او تی منې. نو که فرشتې په نظر نه راځي ولې نه منې؟ نو منکر حدیث بل اعتراض کوي
تاسو مسلمانان وایي چې په قبر کې عذاب دي، جنت دي، جهنم دي، فرشتي دي، عذابونه دي، ثوابونه دي، اورونه دي، باغونه دي، لړمانان دي، ماران دي. دا تاسو وایي چې په قبر کې دا مزیه تکلیفونه شته. نو من قبر کولو که نه پکې مارو، نه پکې لړمو، نه پکې دوزخو، نه پکې جنتو، نه پکې فرشتو، نه د فرشتې سره ګروزو. نو من وایي د اعتراض تا بې ځایه دی. ولې دی بې ځایه دی؟ زمونږ ایمان خو بالغیب دی، او دا ته چې کوم تپوس کی دا د مشاهدې خبرې کې. ایمان خو د مشاهدې سره تعلق نه ساتي، ایمان د غیب سره تعلق ساتي. الله وی په قبر کې شتا، پیغمبر علیہ السلام وی شتا، کته یې نه مني نو ته د الله او د پیغمبر علیہ السلام نه مني، اسی اعتراض په منګه باندې کې. مسله باندې به امید د تاسو پیښوي. پنځپیریانو یو کتاب دی، د کتاب نوم دی عقاید علماء اسلام. د دې کتاب دی ښه، هغه کې لیکي چې په قبر کې عذاب ثواب نشته. خو وکیل دی قبر کې عذاب ثواب وای نشته. هلکه دې کتابونو کې چې راځي دا فرشتي دي، و یاره مونږ ډېر قبرونه کولو کړل، نه پکې فرشته و نه فرشتي ګروزو، وی نه پکې هاتوړه او نه پکې هاتوړه بردار. حدیثونو کې خو راځي کنه چې په قبر کې به فرشته وي، هغې سره به ګروز وي، او هغه به دې ګناهګار له سزا ورکوي. نو دوی وی مونږ قبرونه کولو کړل، نه پکې فرشته وه او نه د فرشتې ګروز، لہذا په قبر کې څه نشته. نو مونږ وی ظالمه دا خو تا ایمان نشته. که ایمان ستاوي نو دې ځای کې الله وی، پیغمبر علیہ السلام وی چې په قبر کې عذاب ثواب ته تا به منلی و. ته د الله او د پیغمبر علیہ السلام نه منې او د خپل سترګو منې. چې ستا سترګې تا ته وی فرشته نشته، نه ته وی منم نشته. ستا سترګې تا ته وی د فرشتې هغه ګروزم نشته، نو ته وی او نشته ته یې منې. او چې پیغمبر علیہ السلام په حدیث د مشکات کې وی چې فرشته شته ته یې نه منې. په حدیث د مشکات شریف کې وی، په حدیث د ټولو کتابونو کې وی چې په دې قبر کې د فرشتې سره ګروز شته، هغه یې وی شته ته یې نه منې. نو دا خو ته د الله او د پیغمبر علیہ السلام نه منې او د خپلو سترګو منې. نو منکر حدیث پنځپیریان دي. الحمدلله زمونږ استادو په دې علاقه کې پنځپیریان نشته، خدای دې نه راولي تر قیامته. دا فتنه ګورې دا هم د وهابیانو کشران رونه دي، عقیده کې یو شان دي، صرف په اشارو کې فرق. دوی پیسې لږې ډېرې ښکته کړي او هغې لږې اوچتې کړي او دوی لږې کمې اوچتې کړي، او هغوی د پټکي په ځای باندې جالۍ ټوپۍ په سرې او وهابیان رومال په سرې. نور شي یو دی، خدا مشران رونه دي او کشران رونه یې پنځپیریان دي. نو منکر حدیث چې کوم اعتراض کوي دا غي اعتراض دا بے ځایه دی، ځکه ایمان د مسلمان دا د غیب سره تعلق ساتي. سر سید احمد خان وی فرشتي نشته، ولې په نظر نه راځي. نو موږ یې سر سید احمد خان دا ستا خبره غلط ده، په نظر ډېر څیزونه نه راځي او موږ یې منو، او فرشتي الله ویشته نو موږ یې ځکه منو. اوس زما خیال زموږ د پاکستاني دا 75 والا نوٹ نے سم د ماشومانو د اختر نوٹ جوړ کړي. ماشومانو چې اختر کې کم نوټونه اخیستل یو بل به ورکول هغه جعلي، کارټونان ماټونان بو جعلي، هغه شی ته جوړ کړي 75 نوٹ ټول هغه شی. الله دې زل ختم کړي ټول بوتان دي. مخکې به یو بوت اوس پکې بلاش، یو پکې سر سید احمد خان مچولې، هغه د فرشتو د وجود نه انکار کوي، فرشتي نه مني، ګمراو. چې د نیکانو خلکو تصویر په کې چلته وانه چې خوځه تدې خوغه ده. بهر حال ایمان من په ډېرو څیزونو باندې لرو، په نظر نه ښکاري، غیب دی. قبر منو ښکاري نه موږ ته، قبر کې عذاب ثواب موږ منو، موږ ته ښکاري نه. قبر کې فرشته منو، ښکاري نه. الله پاک منو، موږ ته په نظر نه راځي. پیغمبران د آدم علیہ السلام ته نبی علیہ السلام پورې ټول منو، زموږ په ایمان دي، په نظر نه راځي. ټول فرشتي موږ منو، په نظر موږ ته نه راځي. قیامت منو، موږ ته ښکاري نه.
حساب کتاب منو من تخکاری نا پولیس ویرات منو پا نظر من تنرازی جنت جہنم منو پا نظر باندے نرازی دا ایمان وی دیتا چی پا نظر دے نرازی خو چی اللہ ویلی دیتا بے منی پیغمبر علیہ السلام ویلی تے منی نن سبا منکرین حدیث او ملحدین دا سے قسم اعتراضات کئی چی خپل شیطانی عقل استعمالی او دا قرآن او دا سنت خلاف خبر خلقو تا کئی اللہ دا من دا ملحدین و دا فتنین اساتی دا متقی صفت دا دی چی دی با ایمان ساتی پا غیب و باندی یو خبر مزین کی بل لاغ دا بریلیان دا نبی علیہ السلام دا پار علم غیب ثابتی او بیاوی چی علم غیب عطوائی دی نو دا اللہ بنده چی علم غیب چون عطوائی دا کمی شو که علم غیب عطوائی شو چی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک خودلی نو نبی علیہ السلام صحابو تا خودلی بیا خودی دا پارم علم غیب امانا او بل دا مسئلہ دا عقیدی دا کبریلیانوی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا علم غیب عطوائیش تا پکار داره چی پدی دا قرآن آیت پیش کی ذکر مسئلہ دا عقیدی دا پکار داره چی پدی بند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث متواترون حدیث پیش کی ذکر مسئلہ دا عقیدی دا یا اجماع امت پیش کی مسئلہ دا عقیدی دا دا عقیدی پا مسائلو کی دا دی مسئلی دا پارت دلیل دی سرا نشتا چی نبی علیہ السلام تا علم غیب شتا علم غیب و ذاتی اللہ تر و عطوائی نبی علیہ السلام تر چی عطوائی نبی علیہ السلام تشنو دا قرآن آیت پیش کا دا پیغمبر علیہ السلام حدیثو کا چی علم غیب و تشتکن نچنچی خودی معلومی دا چی بریلیا پا دروغ باندی لگئی دا مشرکانو پا کارخانہ کی پیدا شوی اللہ دی منگ دا بریلیان دا فرتین و ساتھی دا متقی صفت سچو ایمان بالغیب خدا خو بنیاد شو ایمان بالغیب نا علاوہ نور سو متقی صفات شتا کن آوشتا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ایمان بالغیب چی ساتی اغین بعد دا متقی علامت دا چدی بمنزن کئی ویقیمون الصلاة اقامت دا منجب کئی اقامت دا منز دیتوی چی دا منزو دا فرائزو چی دا منزو دا واجباتو دا منزو دا سنتو دا منزو دا مستحباتو دا منزو دا آدابو با پخپل وقت دا منزو دا دا کولو سرا سرا دا خشو دا خضو دا من دا توجہ سرا بدین منز ادا کئی ویقیمون الصلاة یقیمون الصلاة دیتا نوی چی نیت اتر و زر منزو کو زب مخلیخا دیتا نوی نمونز کے سیو کا مزیدارو کا سنگ مزیدارو کا پمانز کی فرض دی واجبات تی سنت تی مستحبات تی دا مانز خشوع خضوع دا اغور سر پورو کنستا من صحیح چو تا متقی ایمان خو الحمدللہ زمان او استاسوشتا اللہ دی منگ تا پدی خپل ایمان باند استقامت راکی خو ایمان نباد با منظم کل غواری ذکر دا متقی انسان نیک انسان علامت دار دا منز گزاری نچی بالمازی نو دا با نیک نیخا چی بالمازی نو دا با متقی انسان نی اگر چی مسلمان بوی خو نیک بنی معلوم دا شد نیک انسان علاماتو کی غٹ علامہ ایمان نبات دا منزد خو منز با سنگا کئی ندام گوری منز با کئی پخپل وقت دا فرائض و واجبات و مستحبات و سارا اس کے یو سڑی دا سی وی چاگوی صلاتین دی او پا صلاتین کی بیا چکل دا ماسپقین دا منظر ٹیم شناغا پا مازیگر باندی ادا کی او چی دا ماخام دا منظر ٹیم شناغا دا ماسوطن والا ورسر ادا کی وی صلاتین دی نو دا سڑی گوری متقین دی متقی دی توی چی منز با پخپل وقت کئی نو دا مازیگر والا پا ماسپخین کیو کو او دا ماسوطن والا پا ماخام کیو کو نو دا متقی نشو نو معلوم دا شو جدا کم خلق پا جماعت کی معمولی باران سر اعلانو کی علاقہ صلاتین دی رازی چی صلاتین دی دا اللہ حکم خدا دی چی پخپل خپل وقت کی ادا کا او توی چی نا باران دی زو دوالا پا یوزی کوما نو دا بیا دا متقی انسان علامہ نشو متقی انسان چاہتا ہوئی چی من با پخپل خپل ٹیم ادا کئی نو دا با خیال کوئی چی دا سہر منز پا ماسپخین کی نکی گی
د ماسپخین والا په ماسخوتن کې نه کېږي، نو د ماسپخین والا په مازدیګر کې نه کېږي او د ماښام والا په ماسخوتن کې نه کېږي. د دې مثال بداشي د رمضان روزي دی فرض، ناغه د رمضان نمخ کې فرض نه ادا کیږي. یا یو انسان باندې حج فرض دی، نو د حج خپل ورځې شوال، ذی قعده، ذی الحج لس ورځې دا د حج ورځې دي. اوس یو سړی وایي زه حج په روژه کې کوم، نو په روژه کې حج نه کېږي. نو څنګه چې د روژې دپاره خپل وخت دی، د حج دپاره خپل وخت دی، نو د مانځه دپاره خپل وخت دی. نو دا کوم خلک چې وایي صلاتین دی او د ماسپښین مازدیګر په یو ځای کوي، دا ماښام ماسخوتن په یو ځای کوي، نو دا متقي نه دي. ځکه متقي دي ته وایي چې مونږ به په خپل وخت ادا کوي. بل علامه د متقي سره ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، منځ قایمي او دا هغه مال نه چې موږ دې ته ورکړي دي دوی یې به خرج کوي د الله پاک په لاره کې. د متقي انسان کار دا دی چې دی به شوم پړق ني، دی به کنجوس او بخیل ني، دی به خپل مال الله پاک په لاره کې لګي. ایمان نه بعد کو احکامات ډیر زیات دي، نو دلته صرف دوه ذکر شو، یو مون ذکر شو بل صدقه ذکر شو، نو ولې نور ذکر نشو؟ علما فرمایي ایمان نه بعد د عبادات په دوه قسم دي، بلکې درې قسم دي. یو عبادت بدنی دی، یو عبادت مالی دی، او بل د بدنی او د مالی مجموعه ده. عبادت بدنی ذکر شو، منځو خرچه پکې نشته، صرف د خپل وجود خرج کول دی، عبادت بدنی دی. ومما رزقناهم ينفقون، خپل مال خرج کول عبادت مالی دی، مال خرج کول لکه زکات دی، مال خرج کول، صدقه فطر دی، مال خرج کول، حج دی، مال خرج کول، جهاد دی، مال خرج کول. مال پکې خرج کیږي، عبادت به خالی ني، بدنی مالی د دواړو مجموعه. نو چې بدنی او مالی ذکر شو، نو دې کې ټول عبادت راغلي. ایمان نه بعد عبادت پکې ټول راغلي، صرف بدنی منځ روزه، صرف مالی زکات صدقه الفطر، او مالی او بدنی دواړه جهاد او حج. حج کې پیسې بم لګي، بدن بم خرج کې، جهاد کې نو پیسې بم لګي او بدن بم خرج کې. نو مالی او بدنی دواړه، یا صرف مالی یا صرف بدنی. دا مالی خرج کول په وو قسم دي. عبادت مالی دا په وو قسم باندې. اولنی قسم فرض زکات ورکول، نو چې مسلمان یو نیک انسان نو دی به زکات ورکي، خپل مستحقین ته به زکات رسي. چې مسلمان نیک انسان علامه ده. دویم نو اولنی زکات تی فرض، دویم صدقه الفطر چې دا واجب ده. صدقه الفطر د اختر په ورځ باندې د خپل سر د خپل نابالغ ماشومانو بچو د سر صدقه ورکول، چې مسلمان دا به ورکي. صاحب نصاب د متقی انسان علامت ده. دریم مالی صدقه، خیرات وغیرہ خیرات کوي. مسجد کې طالبان دي، هغه له خمجه ادارې
نری روجي پخې کې او پکې ورته ښایسته چرګانو غوښې واچولې یا ښایسته یو ګډې راوسته او طالبانو یې حلال کړ یا ښایسته چیلي یې راوسته او ښایسته حلال کړ په طالبان یې وخوړ یا مجاهدین دي طالبان دي د افغانستان امریکې وټکوله دي ورته ډېر خوشحاله دي چې الله یې تاسو عمرونو کې برکت واچي او الله یې تاسو ته نور عزت درکړي چې دا اصول کافر مو ټکو دا خو د سړي زوی سم شیطانانو بیزان طالبان نو ټکول دا ورته ډېر زیات خوشحاله دي نو بس ښایسته یو ګډې اعلان کړ راشي طالبانو تاسو زما میلمانه یې تاسو سور کافر ټکول دي انعام کې در باندې یو ګټ خورم دا دریم قسم شو یا مثال پکور کې میلمانه راغلي دي او د تپتره چې جمعات کې طالبان میلمانه دي بس کور کې د یو چرګ په ځای په پاخه کړل او جمعات ته ولېږل نو صدقې دریم قسم دا خیراتونه کول دي په دې کې ان شاء الله لږ وضاحت کوم سلورم قسم د صدقې وقف ته وقف یره جمعات د پاره ځای نشته یو بزرګ داسې دي چې هغه زما د ځای دي د مرګ نه بعد رانه اصل پاتې کېږي راشه د خدای کور ته وقف کوم جمعات پکې جوړ کړي دام صدقه ده صدقه جاریه ده په دې ځای باندې به څومره خلک منځونه کوي ثوابونه به قبر کې پروت در رسیږي با دا صدقه جاریه ده یا مدرسه ده او په مدرسه کې څه ښودلی شي قرآن ښودلی شي ترجمه خودی شي ناظره خودی شي علم خودی شي د دین کتابونه خودی شي د پیغمبر علیه السلام د صحابو طریقه خودی شي د شریعت مطابق جن خودی شي د مور پلان ادب خودی شي پکور کې د خجن ادب خودی شي د پردې طریقه خودی شي او یو بزرګ داسې چې هغه یې زما د ازید او د مدرسې زینشته مدرسې د پاره وقف کول نو دا شی مراتبن کړ یو بزرګ داسې چې هغه مدرسې د پاره زی وقف کړ تر کومه چې په دې ځای مدرسه چلیږي دا ثوابونه به هغه وقف کوون کې ترسیږي اگر هغه وفات شوی ولی ني نو زه وقف کو جماعت تا یا مدرسې ته او پنځم صورت د صدقې مصارف د حج دي پنځم صورت د صدقې مصارف د حج دي یو انسان حج لاړ دی به د لاس خپل مهنت هم کوي او مالم لګي نو دا مال صدقه ده دې چې په لاره باندې ځي نو دې جز دا ټیکټ چې کوي هلته چې په هوټل کې کم خوراک کوي د اوسېدو دپاره ځان ته چې کم ځای نیسي هلته کم د ضرورت اشیاء اخلي دا ټول صدقه ده نو مصرف د حج او شپږم نمبر د صدقې صورت مصارف د جهاد دي یو سړی د کافرانو خلاف جهاد ته ځي دې ځان سره خپل خرچم واخلي ځان سره خپل اسباب د جنگ هم واخلي نور ملګرو لم خرچه واخلي دا شپږم صورت دام صدقه ده او اوم صورت د صدقې او د الله پاک په لار کې د خرج کولو هغه نفقات واجب دي یو انسان وعده کړی نو په د باندې خپل کور والا د خپل بچو نان نفقه دا واجب ده دغه کپڑے دغه خوراک دغه مسکن د اوسېدو ځای خوړل سکل اغوستل اوسېدل دا په دې سړي باندې خپل اهل او عیال دي خدا سے اغوستل نه ګوري چې میاش په میاش جامې غواړي دا په خاون باندې واجب نه ده
خاون باندې داسې واجب نه ده چې د خاون وس کېږي د 50,000 روپو او دا ورته وایي چې ما خو د فلانکي سړي په دا ښځې په غاړه باندې د 100,000 جامې کړې، دا واجب نه دي. د خاون وس کېږي د غریبې په کور کې د اوسېدو او دا غواړي مزید د خانې د کور د اوسېدو، نو دا په واجب نه دي. یا د خاون دی وس کېږي مثال د کمزوري خوراک د نفقې او دا غواړي د خانې خوراکونه، نو دا غواړي په خاون باندې واجب نه دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې په مالدار باندې د مالدارۍ مطابق او په غریب باندې د غریبۍ مطابق، علی الموسر قدره وعلى المقتر قدره، په مالدار باندې د مالدارۍ مطابق به خرچې کوي او غریب به د غریبۍ مطابق، نه چا سره به سیالي په دې کې نه کوي. نو دا اوه قسم د الله پاک په لار کې خرچ کول شو. اول قسم زکات مفروضه، دویم قسم صدقه فطر، دریم قسم نفلی صدقات، څلورم قسم وقف املاک جماعت مدرسې وغیرہ، او پنځم قسم مصرف د حج، او شپږم قسم مصرف د جهاد، او اووم قسم نفقات واجبات د خپل اهل عیال. دا په خاون باندې واجب هم دي، دا ادا کوي او دا د مما رزقناهم ينفقون کې داخل هم دي، ثواب هم الله پاک ورکوي. په دې کې یو مسله ده، نفلی قراتونه کول. نو ګوره په دې کې به یاد کو ساتئ، یو سیس چې شریعت خاص کړي د یو خاص وخت ځای پورې نه وي، د خپل طرف نه خاص کول او نیت د ثواب ساتل دا بدعت او ګناه ده. لکه مثال خیرات هر وخت کیږي، یو انسان خیرات کی د اختر پر ځم کیږي، د جمعې پر ځم کیږي، د اتوارم کیږي، پروژه کیم کیږي، هر څه کیږي. نو د خیرات د پاره شریعت خاص وخت نه دی مقرر کړی. او یو سړی وی چې زمنګ مړیو شي، نو زمنګ په درېم ورځ باندې خیرات وی او په درېم باندې خیرات کول دا پکار دي، ثواب دي. نو د دې لپاره دلیل نشته. په درېم تا ته چا ویلي چې خیرات کې ثواب دی، ولې پاولې نه کې روزانه خیرات کوه. یو سړی وی زما د خپل مور سره مینه ده او هغه وفات شو، نو مینه بېدا نه چې په درېم ورځ پسې دیګونه پاخه کو بیا ورته دوا قدرې مکړه، دا داسې خبره ده. یا یو سړی وی زما د پلار سره مینه ده او پلار وفات شو، په درېمه خیرات کې، په اوومه خیرات کې، په یولسمه خیرات کې، د هغې نه بعد په څلوېښتو باندې خیرات کوي او کال پس خیرات کوي او بعد نور چوټي شي. دا شریعت کې نشته. ګوره صدقه هر ټیم کېږي، مړی په تخته پروت دی هم صدقه کېږي. انسان وفات شو په کور کې په تخته لامبئ، لا په کټ کې پروت لا دفن کړی هم نه دی، او دی وی راشه زما د 10,000 روپیو د جومات چانده کې واچو، بالکل ټیک سبا به پلار ته رسېږي. په سبالم کېږي، په دویم هم کېږي، په درېم هم کېږي، په پنځم هم کېږي، په شلم هم کېږي. خاص کول په درېمه پورې، په اوومه جمعې پورې، په څلوېښتې پورې، په کلیزه پورې. دا طریقه د هندوانو ده. الله دې موږ تاسو دې مصیبتونو نه خلاص کړي. مسلمانان هر یو سیس کې خپل یو رسم و رواج وي. په درېمه خیرات کول رواجي، جمعه باندې خیرات کول رواجي، او بیا خیرات څنګه نوم د خیرات دی، نوم د مړي وي او پروګرام د وادي د خوشاله. مړي به شي دیګ بیا پوه کړي، مور تم وایه، خور تم وایه، نیا تم وایه، هغې تم وایه، دا خیرات دی که دا فلم دی؟ هغه د خیرات ته تاسو یو ډرامه جوړه کړه. مور دې مړه ده نو دوا ورپسې کې، بس بهترین مصرف د صدقې دپاره دا نیکان خلک دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو صدقه په نیکانو خلکو کوئ، نو په دې کې به تاسو ته اجر ډېر میلاوي. نن موږ مسلمانان چې صدقه کوو طالبانو ته نه وایو، ولې؟ په طالبانو موږ ته ځان بدې ښکاري، ځکه موږ خو طالبانو سره نه لګي، بیا به خلک وي طالبانو سره تعلق دوستانه ده.
من مسلمانان چې صدقه کوي پچا کو حرام خورو باندې پډاکوانو باندې پغلو باندې د بل مسلمان په ظلم باندې د مال خوړلو کې چې کوم خلک کی هغه باندې موږ صدقې کوو او بیا چې راشي موږ مسلمانان و تشخیص کیږي خانجي دل تکینا او خانجي دغل تکینا او سرجي او خانجي او سیب بدل تکینا دا زموږ د مسلمانانو حال دی منګوي الله زموږ نه ناراض لري ګرانی دا ګرانی بني زموږ د مسلمانانو صدقې نیکان خو کارام خواري خو چې د ټول ملک خزانه خولې غټ وزیری منګه غي ته خوشاله شو سیب زما وادر راغلی او کله زمانه ولی الله د جماعت امام او عالم او طالبان او نیکان خلک ای تمام مسلمانان نه وای ولی هغه منتظم بده کوي حالانکه دغه پاکان خلک چې رزق ستا اوخري عبادت کی ستا ثوابونه کیږي او دارام خار مردار خار خپل مونږ کې نتا ته بس داو کې ثواب بده شو او کنا یو انسان خیرات کوي د خلکو د راجمع کولو د سهولت د پاره یو ورځ مقرره کړي شرعاً دا ټیک دی خو د ثواب تمه په دې باندې زیاتی نه لري لکه اوس یو سړی وفات شو او زوی طالب دی ناغوی زه د پلار پسې خیرات کوم خو د جمعې په شپه طالبان اکثر کورونو ته راغلي په چوټې باندې همدوی له به زه د جمعې په شپې باندې دعوت وکړم د دې د پاره نه چې د جمعې پر ورځ به ثواب ډیر رسي او د خالی وطن رسي نه صرف د دې د پاره چې د طالبان د جمعې پر ورځ په چوټې وي نو سهولت به دې آسان راشي دا ټیک دې ته تعین او عرفي وي یا مثال یو سړی سره پیسې را لغوي ز پلار پسې خیرات کو او د اتوار ورځ باندې وکړو صرف د دې سہولت د پاره اتوار ورځ مقرر کا چې خپل خپلوان مرګي دوستانو په سہولت خلک راځم شي نو دا ټیک دی خود زیاتی ثواب تمو په نه لري چې په دې جمعه کې ثواب ډیر دی او په سلوخته کې ثواب ډیر دی او په دریمه کې ثواب ډیر دی او په کلیزه کې ثواب ډیر دی د ثواب د ډیروالي د پاره دلیل په دې مسله کې نشته او دا طریقه د بریلیانو او د اهل بدع او طریقه د هندوانو ده او رواجونه د هندوانو د مسلمانانو ده هم په دریمه خیرات وکړه خدا مو چې پدری ما ثواب شته په سلورم نشته په پنځم شته په شپږم شته په لسم شته او په اولم شته صدقې د پاره ټیم مقرره نه دي هر ټیم صدقه کوي یو سړی ویزه صدقه کوي د خپل وس مطابق روزانه کوي هفته کې کوي جمعه کې کوي کال کې کوي میاشت کې کوي کلم کې خدا صدقې د پاره خمسره دانه کان خلق دي پکار دا چې موږ مسلمانان په شریعت باندې عمل کوون کی جوړ شو دنیا او آخرت بدواله ان شاء الله صحیح نو ومما رزقناهم ينفقون پدې کې دا ټول صدقات داخل شو چې د الله په لار کې او د الله د رضا لپاره نو د متقی په علامو کې اولنې علامه ایمان بالغیب دویمه علامه منس کول نو کله زمانه ولی الله ځان ته خو چې مون نه کې نو قران وی دا متقی نه هغه پیران چې وي زمونږ نه کوم او د ولایت دعوی کوي اکثر دا خلک زیدي پیرانو لا دا منجورانو ته په سجدو باندې پراتی پیر د سره مونږ کې اسخاب بیو ډیران په شان بیو بتیزي او خلک وی دا پونچ او سرکار دی او وی دا پیر سر دی او دا صاحب کشف دی او صاحب کرامت دی او صاحب ولایت دی دا بزرگ انسان دی دا دروغ وی دا جادوګر دی ولی انسان څوک دی متقی پرهیزګار انسان څوک دی منځ گزار نمون به مسلمان کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مقدس مکه د اولیاء د نیکانو سردار ته شوی دی هغه مون شرط نه دی پریخي نو که مسلمان وي زه ولی جوړېدل غواړم په قران او په شریعت په عمل کوي د دې علامت د متقی منځ او درېمه علامت د متقی دی به صدقات د الله پاک په لار کې به خرچي کوي اوس کې یو مسلمان داسې چې مال نه خرج کوي نو دا متقی نه دی یو مسلمان دا دی چې د الله پاک په لار کې نه خرج کوي بے ځای خرج کوي متقی نه دی که یو انسان مال خرج کوي په ګډاګانو کې په ډمتوب کې د پردې ځمکو په نیولو حاصلولو کې یا په سود کې یا په جوارې کې یا په ګڼکپې کې یا د کرکټ په میچونو کې یا په فلمونو په ډرامو کې نو د انسان متقی نه دی متقی چاته وي چې د الله پاک په لار کې به مال خرج کوي الله دې موږ تاسو په حقيقي معنی کې متقیان کی نو قران کې الله پاک فرمایي
الف لام میم الله فیږي پمانا د دې حروف باندې ذالک الکتاب لا ریب فی دا قران داسې کتاب دی چې قسم شک نشته پدې کې هدن دا هدایت دل للمتقین د متقین خلق د پاره الذين متقان خلق کسان دی یؤمنون بالغیب چې ایمان ساتي په غیب باندې ويقيمون الصلاه دی قائم بمنزنا ومما رزقناهم ينفقون او دا غمال نه چې موږ دې تور کړی دي خرج کوي دا الله پاک په لار کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین